د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیمه. نن موږ جهاد لراغلیو، نن موږ حج کول لراغلیو. تاسو به چې دې عجیبه خبرې کی خو د جهاد دا خبره مې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه وکړه او د حج دا خبره مې د یو واقعیا نه وکړه. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په بخاری شریف کې یو حدیث ته وی چې د یتیمانو په سر چا لاس کې خودو د کونډو چا کفالت وکړو نو داسې شوا چې د جهاد وکړو او د ټولو نه لوی جهاد وکړو. او سلیمان بن نصیر یو سړی دی چې هغه روان دی حج له په لاره باندې ځي نو یو کونډه یې ولیدله د هغې سره یتیمانان واړه ولیدل نو خپلې پیسې ټولې راواغستلې او د هغوی کفالت یې پرې وکړو او هغوی هغه کارونه چې کوم دي ضروریات دي هغې پوره کړو. نو الله پاک یو دوه فرشتې د هغه په ځای باندې ولېږلې تر قیامت ته ورځې پورې به د کعبې نه هغه ګیر چاپېره طواف کړي. نن راغلي چې په دې جهاد کې په دې حج کې مونږ په خپله باندې هم شریک شو، تاسو پکې هم د ځان سره شریک کړو. دا واړه چې تاسو زموږ سره یې د دوی د دې کور واقعه ډېره عجیبه ده. د دې کې یو مور د دوی سره او دا څلور واړه دي، دوه دا واړه دي، دوه نور واړه دي، دا څلور واړه یتیمانان دي. دغه یوه مور ده چې هغه وله نان نفقه کي. حاصل کې په زنانه باندې نان نفقه په اسلام کې نشته دی، خو چې کله په کور کې نارینه ني نو بیا به دغه زنانه لګي خیر زکات په غواړي د ورځې او د خپل وړو دپاره به څه پیدا کړي. موږ نن د خپل پلیټ فارم نه راغلي یو غریبو کاسات په دې کې موږ تاسو دا ښایو چې موږ دا واړه بوجو دوی له موږ د جمې د شاپینګ سیسټم هم کړلی، د دوی د کور د راشن دپاره هم موږ بندوبست کړو. په دې کم کور کې چې موږ ناست یو دوی د دې کور 2000 روپۍ کرایي ورکړي. د دوی پلار د نن نه 5-6 میاشتې مخکې چېرته ورک شوی دی، هېڅ پته یې نه لګي. الله دې وکړي چې هغه هم پیدا شي، خو موږ به دا کوشش وي چې موږ دا واړه بوجو دوی له په بهترین طریقې سره د جمې شاپینګ وکړو. هغه د تانه لګلو یا هغه کور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او کوم. د دې دوه وړو دپاره موږ دا د جمې ښکلې ګرمه جوړه واغستله، د مور دپاره خو الله جوړه واغستله او د دغې وړې دپاره دغه جوړه موږ واغستله. مخې ته ځو د دوی دپاره پیزارونه هم اخلو، د کور راشن هم اخلو. زړه ټکور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او کوم دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او کوم دې نشته. ستا د ځوانۍ څراغ له ورایه داسې تت ښکارېږي ځوانۍ څراغ له ورایه داسې تت ښکارېږي لکه ډېوه د بادۍ سر کناره اور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او کور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او کور دې نشته. د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او کور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او کور دې نشته. نن راته وخانده خندا کې یو انځور دې اخلم نن راته وخانده خندا کې یو د دې وړو دپاره موږ مختلف سامانونه واغستل. ګیر چاپېره تاسو زموږ نه دا واړی نه دغه بلوزونه دي، دغه سامانونه دي، دا زموږ لږ وسو، لږ حج موږ وکړو، لږ حج تاسو وکړو، خپل کړاو خو وکړو. مخې ته د دوی د کور دپاره د راشن هم څه بندوبست کړو. اپیل تاسو ته دا دی لنډ چې تاسو څومره کېږي د زنانه ته ډایرکټ طریقې سره کو په انډایرکټ طریقې سره څومره ډونیشن کولی شي. زموږ کوشش دا دی چې دا زنانه ځان له د جوړو کاروبار په کور کې روان کړي نو دې له به زنانه راځي ځان له به هغه خرڅي 100 روپۍ به هغې ته پاتې کېږي نو ژوند به یې رواني ځکه چې نور خو څوک شتې نه نان نه پکې. دغه ښځه ده د دې درېو وړو یو ماشومې په غېږ کې د هغې هغه تربیت پکې نو موږ به دا واړه انشاءالله العزیز سکولونو ته هم داخلو. د دوی دپاره موږ ښایسته جامې واغستلې، د سکولونو دپاره پیزارونه واغستل. تعلیم د دوی رومبنې حق دی. څومره چې ستاسو نه کېږي دا ویډیو مخې ته شیر کړئ، خپلو بایګانو ته یې ولېږئ. که ستاسو د وس نه څومره کېږي دغې پیسه نمبر باندې 1 روپۍ به دې زنانه ته رسي. موږ چې کله دې له دوکان په کور کې رغو د هغې نه به موږ ویډیو اپلوډ کړو. څومره چې کېږي تاسو دې سره هیلپ وکړئ، ډونیشن وکړئ. دا زموږ واړه دي، داسې نه ده چې دوی پلار نشته. نن نه پسې دا ټول ویورس پلاران دي، دا د دوی سرمایه ده، په دوی په سر به موږ لاس دو.
دا زمونږ واړه دي. انشاءالله کېږي به داسې مخې ته چې څومره ستاسو نه کېږي تاسو تعاون وکړئ په دې پیسه نمبر باندې. د دوی خپل نمبر نشته که نه، ما به په ویډیو کې هغه هم ورکړو، خو د دوی خپل نمبر شته نه. تاسو په وټساپ نمبر هم رابطه کولی شئ، په دې پیسه نمبر باندې دوی ته ډونیشن هم کولی شئ. ستاسو یو روپۍ به په دوی سره انشاءالله لګي. خوښه مو ده؟ یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته، یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته، غواړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو غواړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو ستا نه قربان خما